رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज کول یا محمد صلی الله علیه وسلم دسې आवाज مکوه. نبی صلی الله علیه وسلم یو بازار کې وو، یو سړی आवाज وکړ یا ابوالقاسم. نبی صلی الله علیه وسلم مخ راواړو چې ابوالقاسم ماته کني ویلا. هغه سړی ویل الله نبی دا ابوالقاسم زما د زوی نوم دی، ما هغه ته وینا وکړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل سمو باسمی ولا تکتنو بکنیتی. نوم گدی زما نوم گدی خپل بچی دا، خو زما کنیه مگدی. ولی د دې لفظ نه قرآن منع کړی ده چې یا محمد. د دې نه قرآن منع کړی ده لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. د دې نه قرآن منع کړی په یا محمد سره منع کړی چې په یا محمد سره आवाज مکوئ. نو کله چې زه په یو ځای کې روان یم او زه دا واورم چې یا محمد، زه په دې پوهیږم چې دا आवाज ماته نه دی. ځکه ماته که دا आवाज وی نو ماته په یا محمد سره आवाज نه کوم، خو زه په دې پوهیږم چې आवाज په یا محمد سره وکړه دا بل څوک یادوي. زما د کونیې نه الله مننده کړی چې په کونیې سره پیغمبر ته आवाज مکوئ. په یا ابوالقاسم باندې قرآن مننده کړی. لہذا کله چې په یو مجلس کې زه یا ځای کې یم او څوک आवाज وکړي یا ابوالقاسم، نو په ما اشتباه راځي چې دا ابوالقاسم ما ته ویو که نه بل څوک دی. نو زه مخ واړم سړي ته چېرته ابوالقاسم یې چا ته وویله. نو کونیه نوم زما کونیه ږدی، خو زما اسم ږدی، خو زما کونیه مږدی. بیا د دې په باره کې دا واورئ دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند پورې تعلق ساته. د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات کېدل نه وروسته اجازت ملاو شو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بیا وروسته وویله چې زما نوم مې ښودلی شي، زما کونیه مې ښودلی شي. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند پورې تعلق ساته. په پیغمبر اشتباه راتله. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو سړی خپل زوی له محمد نوم یې ښودلی شي، ابوالقاسم مې ښودلی شي، ابو عبدالله مې ښودلی شي، ابو طاهر مې ښودلی شي، پوه شولې، ابو ابراهیم مې ښودلی شي، ځکه دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد کېدلی دي. دی چې کله جماعت ته داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو، دا بنو تمیم شروع شو اوازونه یې ورته کول یا محمد یا محمد اخرج الینا. او محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته راوځه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را بیدار شو، دا آیات کریمه الله راولېږه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلا دا غ ظالمان خلق د بنو تمیم دي. په بنو تمیمو کې هغه قمقل خلق، هغه ظالمان خلق هم دی. بیا یې ویلا که چېرې نه وی بنو تمیم اشد الناس قتالا للدجال، که بنو تمیم سخت جنگیان خلق نه وی د دجال په مقابل کې، نو ما به دی ته خیرې کړی وی، الله به هلاک کړی وی چې دی ولې ما ته آواز کوي په یا محمد سره. قرآن کریم وی ان الذین یقرنا خلق ینادونک چې آواز کوي تا ته من وراء الحجرات آخوا د کوټګونه. حجرات جمع د حجرتون کوټې ته ویل کېږي. آخوا د کوټګونه ته آواز کوي. قرآن وی اکثرهم لا یعقلون، زید د دین نه پوهېږي. زید چې نه پوهېږي نو دا بیقله خلک وي، بیقله غوایي دی، خر دی، سنډه دی. مانه دا سنډګان دي، غویان دي، خر دي، په څه پوهېږي نه. او که دی پوهېدلی دی په یا محمد څه آواز نه کولی. مسجد نبوي سره نږدې
د دغه کوټګو سنجدي په یا محمد سه आवाज کوي قرآن وی لا یعقلون د کې عقل نشته ده چې یو سړی په زرګونو میلونو اخو आवाज کوي یا محمد په خپل محراب لیکلی یا محمد په خپل کور لیکلی یا محمد ګاډی باندې لیکلی یا محمد ولې دا خلک نه عقل مند دي دي کې د سره عقل شته دی دا بیا عقل خلک دي او شولې یو ځلې تبلیغیان راغلی و دغه کندې جماعت ته هغې کې عربو زه ورلم خواته کېناست خبرې اترې م کولې ما یو عربي ته وویله الکتابة الیا مع لفظ محمد جایز املا دا د یی لیکل یا محمد څنګه دي جایز دي که ناجایز دي هغه جواب وکړو واما فی یمننا فهم لا یکتبون الیا مع لفظ محمد وای زمون یمنین چې دی یی نه لیکي د لفظ د محمد صحیح نه لیکي ورایت بالپاکستان انهم یکتبون الیا مع لفظ محمد وای زه پاکستان ته چې راورسېدم ما په پاکستان کې ولیدم چې لفظ د یا د محمد سره لیکي دغه وخت یو پاکستانی ملګری و هغې له فتح ورکړه فتح یې له ورکړه خو ته یې ویله لا توجبه ته جواب نه ورکوه بل اسأل عنه دنه تپوس وکړه چې کتابة الیا مع لفظ محمد جایز املا ما څه کتابونو حوالې ورکړې چې پلانکی 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 کتاب لیکلی دي چې یی لیکل د محمد سره یا आवाज کول په یا محمد سره دا حرام دي دا ناروا دي او شولې ما ته ویل کلامو کا صحیح بالکل صحیح خبره ده نو قرآن کریم وی ان الذين يقولون خلق ينادونك چې आवाज کوي تا ته من وراء الحجرات اخوا د کوټه ګونا زید د دین لا یعقلون د سوچ نه کوي عقل نه کار نه اخلي دا بے عقل خلق دي نو سوچ کوي چې څوک आवाज کوي یا محمد دا چې دا بے عقل دي یا رسول الله لفظ چې جناب رسول الله سلام جوان دیو یا رسول الله وایا یا نبی الله ویوا یا یوحنا نبی ویوا یا یوحنا رسول ویوا دیو ټول جواز دی کوم ځای کې چې یا یوحنا نبی یا یوحنا رسول دا لفظ قرآن نقل کړي وي احادیث د جناب رسول الله سلام نقل کړي وي نو هغه ځای کې تلفظ کوا لکه سورۃ مائده کې راځي یا یوحنا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا یوحنا نبی اتق الله او شولې یاد نبی په باره کې یاد رسول الفاظ راغلي یا په مانځ کې منګوي التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی دا الفاظ چې دي منقول دي د جناب رسول الله سلام نه امده سے بیوه لیکن په جون کې صحابه کرام دا ویلو یا رسول الله تپوس وکاو لیکن پس د مرګ نه چا आवाज نه دی کړی په یا محمد سره یا په یا رسول الله سره په کار دا دی چې سړی داسې وایي الصلاة والسلام دا علیک لپس چې وایي نه دا علیک لپس مو ویوه داسې وایي چې الصلاة والسلام علی رسول الله و دا اتفاقی خبره الصلاة والسلام علی رسول الله صلاة و سلام دی په جناب رسول الله سلام ته چې وایي چې الصلاة والسلام علیکا دا علیکا سره مخاطبت کې نو علیکا تا ته مخامخ کم ځای کې چې علیکا او شولې خبره مانی او هغه الفاظ چې منقول قرآن کې راغلي دي یا په احادیثو کې راغلي دي یا منقول موږ ته چې د پیغمبر نه ثابت دي نو هغه الفاظ خو هغه شانه وي
لیکن د ځان نه چې کله الفاظ وې نو بیا داسې الفاظ وې چې الصلاة والسلام علی رسول الله، داسې مو چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. د پیغمبر د قبر خواته چې کله پیغمبر قبر خواته ورسېدلې نو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا په یو حدیث ضعیفه کې راغلی دی. یو ضعیف حدیث کې راغلی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، بلکې صلاة والسلام چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد یو، یا الصلاة والسلام علی النبی و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. درود به دغه شانه وي. دا الصلاة والسلام علیکا دا چې کوم حدیث کې راغلی دا حدیث ضعیف دی.